بسم الله الرحمن الرحيم ويبنى على ما يرفع به إن كان معرفة مثل يا زيد ويا رجل ويا زيدان ويا زيدون ويخفض بلام الاستغاثة مثل يا لزيد برغوري جي مولوی سے منگا بیان د منصوبات شروع کړو. اول نمبر هم د منصوب تعریف کړو. هغه اسم ته ویل کېږي چې په علامې د نسب باندې مشتمل وي. او به دویم نمبر مفعول مطلق بیان شوی او درې اجزاو پکې تعریف او قواعد بیان اقسام درې ذکر شوی او به درې قواعد چې باقي کې درې مقاعده خپل درې صورتونه لرل. بدویم منصوب مفعول به تعریف هم کړو و اسم ما دانوم داغه مسما دي چې د فاعل فعل په واقع شوی. توجه ده کنه. صحیح ده. او بدویم نمبر د مفعول به توجه جی مفعول به د قواعد بیان موږ ویلو به تعریف د مفعول به کو به بیان د قواعد کو نو به چې من قاعده لرا درې قاعده وي. یو دا چې مفعول به کله په فعل باندې مقدم کیږي تقدیم مسله و درې صورت لرل. او دویم د مفعول به څو قاعده وي ما څو یاد کړې دوه قاعده وي بھائی دوه. یو قاعده د مفعول به د تقدیم مسله د په فعل باندې درې صورت لرل. او دویمه قاعده د مفعول به د فعل د حذف مسله د دیم درې صورت لرل. یو جوازن یو وجوبن کې به دو صورت یو سماعي بل قياسي به چې کوم قياسي واغي خپل درې صورت لرل. یو منادا او یو تحذير یو ولا شريط د تفسیر دی. وزمنګ قسم منادا کې شروع ده. منادا کی تر توابع او بوري بس دوه غټ مباحث او تعریف د منادا دی او بیان د اعراب دی. نو تعریف د منادا من کړو هغه اسم تویل کیږي یو هو المطلوب اقبال چې دغه متوجه کول مطلوب او مقصود دوا په داسې حرف باندې چې د ادعو قائم مقام وي درې لفظن یو کمانن وی څلور اجزام ول ذکر کړو. به دوه نمبر بیان د دې د اعرابو د منادا څلور اعرابات دي. توجه جی کله به منادا مبني برفع على علامه الرفع په علامه د رفع به مبني ویو والسبق لرا ورسیدلو کا. دویم کله به مجرور معربه. دریم کله به مفتوح وي یعنی مبني بر فتحه وي. او کله به منصوب معربه. اول صورت منادا با په علامه درف باندې مبني وي. دي کې دوه قید دي. اول منادا به مفرد وي معنا مضاف او شبه مضاف بنوي. یو دیم منادا به معرفه وي یا خو د مخکنه معرفه وي یا د حرف ندا په وجه معرفه شي. توجه ده. او دویم صورت کې منادا چې د مجرور ایداله چلام استغاثه به داخل وي یا لزیدن. او دریم صورت کې مبني بر فتح وی کړي چې په الف استغاثه داخل وي یا زیدا هو. او د دین علاوه صورتونو کې منادا منصوب وي منادا مفرد نه وي مضاف شبه مضافي. همدغه شان مفرد وي معرفه نه وي لکه یا رجل خذ بيدي ړون سره چوي الف استغاثه لام استغاثه بني داخله به منصوب وي. بهر صورت اول صورت ادا د منادا څلور اعرابات دی. ول اعراب دا دی چې منادا به مبني په علامه درف باندې وي. څو قید بکی بکار دي دوا مفرد به یو او مضاف شبه مضاف. اچھا جی مفرد به وي یعنی مضاف شبه مضاف بنوي. معرفه به وي دوا یعنی نکره بنوي. بس دا خبره ده از شو او ته ګورئ. ويبنى او مبني بوي الک يبنى کی د ضمیر مرجع را د بیان کوي. منادا یادو مکنه ويبنى المنادا. اعتراض د منادا څلور اعرابات دي. نفس د کافی مسله می پوهه کړی ښا هغه د څلور اعرابات بیان دي. بس تعریف هغه وشول خبره
دسې ده کنه او د جامع ولا مسلې به بیانو سوال داري چې څلور اعراباتو کې بنا مبني برزا په علامه ظرف باندې ولې مقدم کو پلام الف استغاثه ولا لام استغاثه ولا باندې دغشن منصوب ولا باندې دای ولې مقدم کو بلکې اعتراض صحیح ونه شبه ووري اول نمبر مبني په علامه ظرف دا کوم اعراب دي ذکر کړی دی به مجرور والا اعراب ذکر کړی دی به مبني په فتحه والا اعراب ذکر کړی اخیره کې منصوب ذکر کړی دی پدې پوه شوي اوس اعتراض جوړ کړي اعتراض دا دی چې بیان د منصوبات شروع دی او دا منادا بیان موږ ذکر کوو چې چونکې دې کې یو حالت کې منادا منصوبه نو دې کې چې د څه په وجه موږ منادا د بحث کې راوړی دا چې هغه دا منادا به منصوبه دغه څلورم اعراب تا ګرځول نو درې وړي دي مخکې کړي بګار دغه مقدم وي اوس په سوال بوې شولې به الفاظ دیگر لنډه خبره د نسب ولا اعراب اصلو منصوبات نو او هغه د اخره کې ذکر کړی دی او د مخکینی درې اعرابات در مقدم کړي نو علامات دو جواب کوي پکې یو جواب دا دی مولوی صاحب دا نور درې وړي چې دي د قلیل دي او د نسب ولا صورت کثیر دی او خلک اول قلیل نظام خلاص کی کثیر سره به ګورو وي چا درمان 1 لک روپۍ قرض دی او د 40 زره دي چا 15 زره چا 60 زره ناول د لګي لګي خلک ختمي اوبه باډیر را شروع کوي د سی کوي ځان ته به قصه اواري دغه وجدا ذکر کړی دا چې منصوب ولا اقسام ډیرو څلورم چو هغه یو شمارل ګرانو مرازی دا به وو دا درې به وو دین علاوه ټول منصوبات دي خبره ختمه اختصار پکې را لګا څه او تو ګورئ اي على الزمتي ويبنى منادى بمبني بي قدم صاحب د کافی مقدم کو بیان د بنا او به د خفض یعنی مجرور ویل او به د فتحي پچا معنی مقدم کو یعنی بلا استغاثه چې مفتوح به دغه بیانو د درې وړي بچا مقدم کړه نسب باندې منصوبه باندې دو وجدي یو لقلتها دغه درې وړه قلیل دي بالنسبه للنسب تا او دویم ولی طلب اختصار کوي کنه په بیان النسب کې چې بس د دین علاوه د غدرونو علاوه منصوب دي او قد شروع کې منصوب ویلې به سم شمارل داد او داد او داد نو وی بقولي بدی قول اختصار وکړو وينصب ما سواهما قصه را غونډ کړل علامه يرفع به وسوي منادا با مبني وی علامه باغ حرف او حرکت سره يرفع به پکم باندې چې منادا مرفوع کېدل مخکې د ندانا مولوی صاحب علامه درفي په مفرد کې رفوي یا زید لك زیدون تسنیه کې الف زیدانی په جمع کې ووي زیدونا دا څه کنه کوم رسیدلې به نو رفع والا چې کوم اعراب دی کاغه زمدا کالیب دی او کا وو دی یعنی کاغه حرف دی او کا حرکت دی هم بدغه اعراب معنی به باقاعده مبني کیږي منادا مفرد معرفه ورسیدلې به نو منادا به مبني وی علامه باغ حرف او حرکت سره يرفع به پکم حرف او حرکت سره چې منادا به مرفوع ګرځیدل مخکې د ندانا چغا على الزمه یا به زمه باندې او الالف یا به الف باندې او الواو یا به واو باندې اعتراض توجه جی دلته تضاد معلومیږي تضاد تاسو بل اکبر غوري ښا تضاد څنګه تویل منادا مبني وی ها او به وی په رفع باندې نو رفع خود مورب اعراب وی او یو پیروي مبني به وی به باغ څه باندې چی هغه رفع یعنی په علامه درفع نو علامه درفع خو مورب باندې یو پیر مبني کې بل پیر مورب کې سوال باندې پوه نه شولې منادا مبني وی مبني کړلا به څه وی علامه باغ حرف او حرکت يرفع چې منادا مرفوع جوړېدلا يرفع کې ضمیر منادا ته راځي دي نیو پیرویل او یو بنا ضمیر پکې منادا ته راځي مبني بوي يرفع مرفوع بوي مرفوع مبني دا هو متضاد دي ځکه مرفوع موربي پوه نه شي نه دوا جواب دي بلکې درې جواب دي دوا علامه جامع کړي یو بل چاګړې بغیرت کړي دي اول جواب دار ګورا مبني بوي دا یو حالت دی
او يرفع به پاغه علامه باندې چې د ندا نه مخکې په منادا یعنی کله چې منادا نه و او مرفوع به پاغه اعراب یادو نو یو حالت دی چې منادا واقع شوی بلاغه حالت دی چې منادا لا نه واقع شوی لکه زیدون دی منادا نه ده یا زیدو دوړ بل حالتونه دي تضاد خولي چې په یو حالت کې متضاد صفات راشي تاسو پیږئ کنه دا یو جواب شو دیم جواب دادی اول کتاب وایو لکشان ګورئ ته على ضمه او الالف او الواو التي ګور دا جواب دی التي هغه ضمه الف او واو یادوما يرفع بها چې مرفوع کېدل به باغې سره یعنی مورب کېدل به پر په باندې باغې سره منادا وګوره په غیر صورت النداء هغه صورت کې چې منادا بلانه واقع شوی ندا بنه ورغلی یو جواب شو دیم جواب بر وګورئ یا يرفعو کې ضمیر منادا ته نه دی راځي اتر ټول دی جوړ کړو چې بنا کوم ضمیر منادا ته راځي دی يرفعو کوم دی نو يرفعو د بار به نائب فاعل څوک چې ضمیر منادا ته نه راځي وي به جاری مجرور ول نائب فاعل لکنه اوس معنی د وقشا او یو بنا منادا به مبني وي علامه باغ حرف او حرکت سره يرفعو به چې باغي باندې رفع راځي منادا یاد کړی دا بس يرفعو کې منادا مبني وي صحیح شو باغ حرف او حرکت سره يرفعو به چې رفع باغي راځي باغ حرف او حرکت سره رفع راځي بس دا مونول چې منادا ده نو تضاد رانه لیکا نو بنا د منادا او يرفعو به کې منادا نه یادو څو جواب شو دوا چای دریم جواب کړی چې به ضمیر چې يرفعو به کې يرفعو کې ضمیر اسم تراجی ده نو بهم تضاد ختم شو او یبنا منادا مبني وی علامه باغ حرف او حرکت سره يرفعو چې اسم به مرفوع کیږي یو کې اسم بیان دی بلکې نه منادا تضاد ختم شو وای دا خبر غلطه ده يرفعو کې ضمیر اسم ته څنګه راځي کې دلته اسم بیان شروع دی کړه منادا شروع دی منادا دی دا بالکل کلام سره مناسب نه ده انتشار د ضمیر راولي د غزما جوابونه وی ټیک دی وته وګورئ کوم دې ته ورسېږو او الفعل یا دا کوم فعل يرفعو چې ده دا مسند دی ال الجار والمجرور تعانی به ته مسند دی غیر نه فاعل له ولا ضمیر فی یو بر يرفعو کې ضمیر نشته چې د یو بناو د يرفعو ضمیر یو ځای تراجی شولانه جوړ شي او چا دا خبره کړی دا ارجاء الضمیر ال الاسم راجی کول د ضمیر اسم طرف ته څه شو دا غیر ملائم دا مناسب نه دی لسوق الكلام د کلام د چلان سره نه دی مناسب کلام چې څنګه چالو دی هغه سره نه دی او انتشار هم بکر راځي برحال منادا با مبني وی په علامه درف باندې کلا چې کله مفرد وی معرفه وی وريوتا ان کانا کچری وی الک مرجع څوک د ضمیر منادا څوی مفردن مفرد وی برو ګورې مولوی صاحب دلته به یو اعتراض را نقل کړي اعتراض نه جواب به ما اعتراض دا چې لکه تویل منادا مفرد بوي منادا چې مفرد معرفه وي مبني په علامه درفي ده سیدا زو دروخه متسنیه بوي مفرد بني جمع بوي یا زیدان یا زیدون هغه هم مبني دي په علامه درفي یو بالب دی بل بوو ده او ته مفرد یاد کړه پوه شو سوال باندې جواب دار مفرد کله په مقابله د تسنیه او د جمع کې راځي او کله په مقابله د کلام او جملې کې راځي او کله په مقابله د مضاف او شبه مضاف کې راځي به دلته مفرد په مقابله د مضاف او شبه مضاف کې دی معنی دا چې مفرد به مضاف شبه مضاف بنوي کته سنیه او جمع یې دي او چې مضاف شبه مضاف نه وي پوه نه شته الا يكون مضافا مضاف بنوي ولا شبه مضاف بنوي الکه شبه مضاف دی په ګلانه وي شروي سردا چاته ویل کیږي دا خو نه پیژنو علامه تعریف کوي شبه مضاف هر هغه اسم ته ویل کیږي چې معنی نه تام کیږي تر څو چې دور سره اخر نظم کړي یا طالعن جبلن کړي طالعن سره نه لګول طالعن نه تام کیږي بیان به د سورہ شکا پویږي به شبه مضاف هغه چاته ویل کیږي چې جزء اول داغه نه تام کیږي بغیر د جزء ثانی نه لکه څنګه چې مضاف بغیر د مضاف الیه نه تام کیږي نو د دې په وجه باندې چې هر یو آخر ته محتاج د مشابهت پیدا شګوري ہوتا
او کل اسم لا یتم معناه هر اسم ته ویل کیږي چې معنی نه تام کیږي الا بانضمام امرنا اخر الیه مگر دا چې زم کې دي سلام لري اخر معرفتن دویم قید دا چې دا منادا به معرفه وي معرفه کی تامیم کوي مخ کې د ندا نه معرفه وی لکه زیدو زیدن یا زیدو او یا پس د حرف ندا نه تاسو بدر معرفي او اقسام دی یو دا چې حرف ندا به ور داخلي نه کړه کی حرف ندا به ور داخلي شي معرفه جوړيږي یا رجلو او چې بنا سړی وي وګورئ تا معرفه وی قبل النداء او بعد یا بعد النداء وانما بنیا لکبر وګورئ وس صحیح د کافی خاصانه خبره او منادا به دغه یو صورت کې چې مفرد معرفه وي مبني بینو لقصه به کې علامه جامع کوي او سوال داري چې من اصل په اسم کې اعراب دی د اصل نه چولې مبني جوړه دې خلاصه توجه بیان کنه ولی مبني دی سر چې تړلې دي نو خامخا به خوږي نو خو به وجه بیانې ولی خوګ دی کله څنګه دا وښه ورته توجه جی نو وجه ورلدا ذکر کړی دا چې بای یا زیدو چې ده کنه زیدو دا اصل کې د کاپی خطابی په زبانه ولاړ دی یا زیدو ادعوک کا په زبانه ولاړ دی او په تعریف او په افراد کې دغه سره برابر هم دی مشابه هم دی زیدو مفرد دی ادعوک کم مفرد دوړه معرفه هم دي لیکل میکل باندې کې ښا یا زیدو کې منادا د چا په زبانه ولاړ ده کاف سره مشابهت موثره دی په افراد او تعریف کې دا وشو به دغه کاف چې ادعوک کې کاف دغه کاف اسمی مشابه دی د کاف حرفي سره کم چې ذالکا کې دی ذالکا کې کاف حرفي دی لفظان مو سره مشابهت دی ککا یو شان دي کنه دي او معنا نه مشابهت دی دواړه د خطاب د لپاره راځي مخاطب د لپاره نو منادا پزید کافی خطابی کافی اسمی خطابی باندې دا منادا چې د پزید کافی اسمی خطابی باندې دا او به کافی اسمی خطابی چې د کا هغه مشابه دی لفظن او مانند کافی حرفی کم چې ذالکا کې دی او قانون او قاعده دا ده کله چې یو اسم معرب پزید داسې اسم راشي چې هغه اسم د مبني اصل سره مشابه وي پوینس کله چې یو اسم یعنی منادا پزید یو اسم راشي یعنی د کاپی خطابی اسمی او هغه داسې اسم وي د چا په ځای چې منادا راغلی د چا خپل د مبني اصل مشابه وي دا هغه بنا خلا پریدا دا څوک چې داغه په ځای ولاړ دی هغه هم مبني کیږي دغه ته ګورې دا منادا ده او دا کافی اسمی دی او دا کافی حربی دی ذالکا والا نو ګورئ یو اسم چې بځای د بل داسې اسم باندې راشي چې خپل مشابه د مبني اصل وي نو دا څوک چې مبني اصل سره مشابه دی د بنا خلا پریدا دا څوک چې د بځای ولاړ دی لکه منادا دلته امر سم مبني کیږي نه پوهیږي به دغه وجه ده ګورئ کدو مروګ دی ولې د څه بجډاری کوي وکنه چې لکه منادا فزید کافی اسمی راغلی د دغه مشابه دی بس خبره ختمه ادعو ک بزی راغلی کا کسر مشابه دی افرادن او تعریفا بس خبره ختمه شوله وینا خبره نه ده تام یو اسم چې مبني کیږي کنه نه د اسم د مشابهت بوجه نه مبني کیږي مبني اصل مشابهت بوجه مبني کیږي او غیر دغه طریقه ما چې کوم ویله او تو ګورئ وإنما تشده بني المفرد المعرفة مبني شلم مفرد معرفة لوقوعه موقع الكافي الاسمية سكدا واقع بزيد كافي اسمي سيشو او كافي اسمي سده المشابهة اغد خپل مشابه ده لفظا او مانا د چا سره مشابه ده لکافي الخطاب سره کافي خطابي حرفي سره کم جزالکا کې ده کنه نه پیږي په نو دا کافی اسمی مشابه دی د کافی حرفی سره یو وکونه او کېدل د منادا مثل په مثل د کافی اسمی پڅ کې افرادن هم دغه بشان ده
او تعریفا هم دغه بشان ده نو منادا چې دا مشابه ده د کافی اسمی خطابی سره وغه مشابه ده د کافی حرفی سره وته ګورئ وکونو منادا د خپل په مثل د کاف د کافی اسمی افرادا او تعریفا وذلك وسی بیان ورا لان یا زیدو کیو ګورئ بمنزله ادعوک وهذه الكاف چې ادعوک کی غتینی دا کافی اسمی ده او دا کاف اسمی چې کا کاف ذالک دا د پشان د کاف د ذالک دا پشان د کاف د ذالک دی ذالک کې چې کم کاف دی ښا لفظا هم د غیب شان دیغه خو واضح د معنا هم دوړه د خطاب د بار راځي وانما قلنا اعتراض نه جواب دی لکه ډایرک بدی ویلی وکنه چې بس پشان د پزید کاف اسمی خطابی یا پشان د په مثل کاف اسمی خطابی خبره به ختمه وي وینه کنه به خو مشابهت د اسم سره رااله دا هونه د کافی وانما کما ده قلنا من ویل ذلك دغه شان بیان مکو ولیم د سیوکو او قد بیان لان الاسم لا يبنى اسم نه مبني کیږي الا لمشابهه الحرف مگر را چې کله د حرف سره مشابهت وي او یا د فعل سره مشابهت وي ولا يبنى نه مبني کیږي لمشابهه الاسم المبني چې د اسم مبني سره مشابهت راشي مثال لکه یا زیدو او یا رجلو الګ دو مثال ولې راوړه یو داغي مثال چې مخکنه معرفه رب الله مثال چې حرف ندا بوجه معرفه شوی دا مثالان د دوه مثالونه دي لما هو مبني على الضم دا غچار بارا چې په ضمه مبني وي دا خبره مینه وکړي پوهیږئ په به دوه ولدي اولهما معرفه قبل النداء دا معرفه ومخکد النداء او ثانیهما معرفه بعد النداء او د تسنیه مثال چې بالف سره معرفه وي دا الف سره مبني په علامه درفي هغه لکه یا زیدان مثال المبني على الالف او واو سره ويا زيدون مثال المبني على الواو ويخفض بلام الاستغاثه څو منټه پاتې دي ها 5 منټه پاتې دي څنګه دا استاد مخ کې نه دي او ډېر لږ کېږي دي سره څه کو دا بلانجه جوړ شي خو به سره وایو کنه او خو آسان دي ګران دي هم نه